أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ آل عمران پارا نمبر 4 رکوع نمبر 16 آیات نمبر 149 50 او 151 درې آیاتونه ویل کېږي. با قبل رکوع کې هم غزوه احد متعلق چې نو هغه ذکر ولو او د رکوع کې هم د غزوه احد متعلق چې نو هغه ذکر دی. ایسره ربط او مناسبت دا دی چې غزوه احد کله کېدل نو منافقانو لاول چې نو هغه دا خبره وکړه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه کله کافر راتلل نو دغه کافر په ډیر تیش کې ول ډیر چې نو هغه په جذبه کې ول ځکه تیر کال باندې جنگ بدر کې غزوه بدر کې د هغوی ته ډیر لوی شکست میلاو شو نو هر وخت به د هغوی هغه شکست چې نو هغه بېچینه کړي ول چې د مسلمانانو تعداد دومره کم ولو بې سرو سامان چې نو هغه ول د هغې باوجود دی بیا موږ نه نو هغه څنګه داسې شکست راکو سره د دې چې زموږ سره اسباب هم ډیر ولو مال لا سره چې نو هغه هم ډیر ولو نو په دغه خبره به د هغوی هر وخت چې نو هغه بېچینه ولو د باغ وجه باندې د هغوی کافي همت سره او دغه سره چې نو هغه د مکې مکرم مدینې منورې او د آس پاس یهودو ورته ومې چې موږ به ستاسو مرسته کوو نو دې طریقې باندې چې نو هغوی راتلل نو دې منافقانو وویلو چې تاسو ګوره آلتې جنګ له مزئ او کومنګ لاړ هم شولو نو دی بیا آلت داغه جنگ جهاد نچنه نو هغه واپس شول پناه شول وی چې دلته مونږ نو هغه د چا سره جنگ وکړو دا خو په ظاهر باندې خودکشي ده الیاذ بالله دا خو نو هغه خودکشي ده ځکه یو طرف ته جنې نو 200 کسان دي او بل طرف ته 3000 کسان دي یو طرف ته جنې نو بیسرو سامان کسان دي او بل طرف ته هغه سره دومره جنې نو هغه اسلحه اتیار د هر څو سره دي نو دی دغه منافقت چې نو هغه وکړلو دینه د صحابه چې نو هغه استقلال معلومیږي اوس د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین کم چې کامل او مخلصین صحابه ول څنګه چې مخکیم لک تیر شي ول نو په هغه ځای کې د دوو قبیلو بنو حارثه او دیمه قبیله چې نو د هغوی سره بنو سلمه د دغه دوو قبیلو پر اړه کې هم چې نو هغه رالل چې دا ټول خلک دومره واپس کېږي 300 کسان په یو ځای چې نو هغه واپس شولو نو کېدای شي په دې کې نقصان وي موږ به چې نو هغه هم دی واپس شو بیا چې وکتل نو تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه واپس شوی نه وینا وی ابوبکر چې نو هغه واپس شوی نه وینا عمر واپس شوی دی وینا نو دسې د صحابه تاسو کړو نه چې دا غوی نه واپس کېږي مونږ ولې چې نو هغه واپس شو الله رب العزت وی والله ولیهما الله چې نو هغه د دوی دوست دی الله چې نو هغه د دوی مولا دی نو دې کې آیات کې وس الله جل جلاله دغه واقع طرف ته دغه اشاره کوي ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم کچرته تاسو دغه کسان چې کفر اختیار کړی کافران دي منافقان دي يردوكم تاسو د دې تابعداري وکړه نو دې به تاسو نه هغه په خپل پوند واپس واړی یعنی تاسو به کفر طرف ته جنینو هغه واړی نو معلومه دا شوله چې پروپاګاندا دا وسنۍ نه پرونی چې نو هغه خبره نه ده دا چې نو د وخت نه دا خبره را روانه ده هغه وخت نه چې نو هغه د مسلمان د ناکام کولو د لپاره مختلف قسم چې نو هغه پروپاګاندا دا کیږي نو هغه وخت کې هم دغه پروپاګاندا چې نو هغه دوی وکړله الله رب العزت وینا دا دوی محض چې نو هغه پروپاګاندا ده د کې حقیقت نو هغه اسم نشته ځکه در اصل الله پاک چې نو هغه مددگار بهترین مددگار هغه الله دی او الله رب العزت چې نو په هر څه باندې قادر دی
بلا اسباب الله رب العزت هغه کار کوي چې کم خلق په اسباب هم نشي کولای. نو الله وی اعلی عقابکم وا بڑے تاسو په پوندو فتنقلبوا خاسرین نو تاسو بچنه نو هغه تاوانین شي ځکه چې نو هغه کفر دا خو بدترین ګناه دی په مقدس مکه باندې د ټولو نه بدترین ګناه چې نو هغه کفر دی. ولی ځکه چې کفر سره یو سړی الیاذ بالله دنیا نه لاړو نو د انسان یو عمل هم نه قبلېږي او دی به همیشه د پاره چې نو هغه په جهنم کې. نو ځکه الله تاسو به واپس شئ نو هغه تاوانین بل الله مولاکم الله وی تاسو ظاهری اسباب ته مګورئ ظاهری شزن چې نو هغه دې ته مګورئ بل الله مولاکم بلکې الله رب العزت تاسو چې نو هغه مالک دې تاسو مولا دی او هو خیر الناصرین او هغه الله بهترین مددگار دی. دې د مګورئ چې لګ دی یا ډیر دی دې سره سشته او نشته بلکې د الله په ذات علی باندې چې نو هغه تاسو باور وکړئ او الله چې څنګه مدد کوي نو د الله په شانتي مدد چې نو هغه هیڅوک نشي کولای او هغه چې نو هغه مخکې نمونه هم موجود دي. دینو یو طرف ته حضرت موسی علیه السلام دی بل طرف ته ثابت چې نو بادشاہت دی الله ثابت بادشاہت لچنه نو هغه شکست ورکړو به سر سامان به اسباب موسی علی السلام او هغه قوم کامیاب کړ. یو طرف ته چې نو هغه فرعون نمرود دی چې د خدای توپ چې نو هغه داوا کړی دا بل طرف ته تنها چې نو هغه ابراهیم علیه السلام دی. الله رب العزت چې نو هغه له شکست ورکړلو او ورکړلو په سمانی نو هغه ټول چې نو هغه د ماش په ذریعہ باندې چې نو الله رب العزت نه سو نابود کړ. نو ځکه الله وای الله په ذات باندې یقین چې نو هغه ساتي د خبرو په ذهن چې نو هغه موړی ولی او هو خیر الناصرین هغه الله بهترین مددگار دی. نو کله چې کله چې نو هغه واپس شولو نو شروع کې مونږ ویلو مسلمانان ته فتح بیا د مسلمانانو د فتح نه ورستو بیا چې نو هغه اجتهادي غلطي په وجه باندې هغه فتح په شکست بدل شو. هغه شکست نه ورستو بیا الله جل جلاله چې نو هغه کافر له مسلمانانو چې نو هغه شکست ورکړو. کله چې حضور علیه السلام اعلان وکړو الی یا عباد الله اے د الله بندگانو زما طرف ته چې نو هغه راځي زو ژوندې ما دا د شیطان چې نو هغه आवाज ولو د دروغ ویلې دي چې نو هغه مړ شهید چې نو هغه نه صحابه رال نو دوباره چې صحابه رال بیا کافر چې نو هغه پس پاکل سره د هغه زخمونو سره د هغه تکلیفونو نو دوی چې کله پسپاش ول لاړل نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین اتم مل چې نو هغه د دوی په شاته چې نو هغه منډه کړو لکه دې ځنواله تقریبا چې نو هغه د وډی ګرامه پوری د دونه چې نو هغه صحابه کرام چې نو په دې پس تعقب کړو دته ویلې کې د صحابه جرأت دا خو جرأت نو چې اویات نه مشران لیډران چې نو هغه زخمی شهیدان شولو حضور علیه السلام په نفس نفیس په خپل چې نو هغه زخمی شولو او په څونو په تعداد کې چې نو صحابه کرام هغه زخمی ول داغه باوجود دغه درې زره کسان چې نو هغه اته مل چې نو هغه تعقب وکړل او داغه وشړل و تختیدل. نو دوی چې کله د غاته مل چې نو هغه منډه واله و تختیدل نو د هغه تخت نه ورستو ابو سفیان چې نو هغه کافی لاړو نو بیا زین لرال چې موږ دومره ډیر تعداد دی صحابه کرام چې نو او یا تن شهیدان شولو باقی دومره صحابه چې نو په سونو کې زخمیان دي دورسه اسباب وسرم نشتی تعداد چې نو هغه هم کم ووسونه چې نو هغه سکم صد پاس شپک سو پاتې شول مونږه څومره غلط وکړو چې د نو تخت وکړه راو تختیدو. نو بدغه وخت کې د کسان بیا برابر کړل چې واپس زو او په دې باندې حمله چې نو هغه کو نو الله مخکوي او هو خیر الناصرین الله بهترین مددگار دی. نو چې کله دی واپس دراتلو بیا منصوبه چې نو هغه جوړول الله جل جلاله دا غوي پرړه کې چې نو هغه روب او دبدبه د مسلمانانو واچول نو دی پرړه کې چې کله د غروب واچولې شول نو دی پاکي رو پوهه باندې بیا واپس ول وی چې را نشوتلې اسنه دا دور را پس راغلو کوس واپس شو نو کړ چې دی پرې نه برا سر سکی نو الله پاک ولا پرړونه کې چې نو هغه د قیر واچوله د هغه یری بوجه باندې دا غوي چې نو بالکل پسپاش ولاړل چې نو هغه د سره واپس بیا شول نه اوس د غروب ولې رانو نو الله وی بما اشرکو فی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکو سبب چې نو هغه سو د سبب دا چې د الله د ذات سره چې نو هغه شریک جوړ کړو نو معلومه دا شول چې کم انسان څومره ګناه کې دومره بدا انسان چې نو هغه ډرپوک وي
بیا چې سوره کفر نو کافر چې نو هغه نه بزیات چې نو هغه ډرپوکی کم انسان کې سوره ایمان وي اعمال صالحي دوره بدا انسان چې نو هغه نډر وي دی به چا نه یریږي نه نو ځکه الله دا غوي د روب چې نو هغه سبب هم ذکر کو بما اشرکو په سبب داغه چې دوی د الله سره شرک جوړ کړو شریک سره جوړ کړو الله وی اس چې نو هغه خوشي تشیش زونه ما لم ينزل به سلطان داسې شذره چې داغه باندې الله پاک څه دلیل نور علی غلې چا بچنو ګټه خو دی داغه به عبادت کو چا به د کجورو نه جوړ کړو داغه به عبادت کو چا به د لات دی چا به عزت چا به منات دی درې سو او شپته د هر ورځ جدای چې نو ا جوړ کړو نو الله وی دغه پوجا و ما واه النار او د دې زی ټکانه چې نو دوزخ دی و بئس مسو الظالمین چې هغه ډېر بد زیر د ظالمانو د پاره الله رب العزت دې موږ داغه نه حفاظت وکړي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین کچرتا سو خبر او من لتابداری کړه دای کسانو کفرو چې کافران دي يردوکم نو وابړ یا غوی تاسو نه اعلی عقابکم په پوندستاسو فتنقلبون پس تاسو به واپس شی و بغرزی خاسرین تاوانیان بل الله بلکې الله پاک مولاکم تاسو مالک دی او هو او هغه خیر الناصرین ډیر خمددگار دی سنلقي في قلوب الذين زرد چې واچو ومن پزړونو دای کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب بما اشركوا بالله په سبب داغه چې شریک جوړو د الله سره ما اغه سلام ينزل به سلطان چې نه ده نازل کړي داغه باندې الله پاک څه دلیل و مأواهم او زید داغه النار ټکانه داغه دوزخ نه و بئس مص الظالمین او ډیر بد زید د اوسېدلو د ظالمانو یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کچری تاسو تابعداري وکړه خبر او منل د کافرانو يردوکم نو وړی تاسو لرا اعلی عقابکم په پوندستاسو فتنقلبوا پس وبګرځي تاسو خاسرین تاوانیان بل الله مولاکم بلکې الله پاک تاسو مولا مالک دی او هو خیر الناصرین او هغه ډیر بهترین مددگار دی سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد چې واچو بمونږ پرړو دای کسانو چې کافران دي روبو بما اشرکو بالله په سبب داغه چې شریک جوړولو د الله سره ما اغه سلام ينزل به چې نه نازل کړي داغه باندې الله پاک سلطانن س دلیل او مأواهم او ټکانه داوي النار دوزخ دی و بئس او ډیر بد و بئس مسوا او ډیر بد د اوسېدو الظالمین د ظالمانو دی